امام شافعی رحمت الله علیه دا د امام احمد بن حنبل سے استاذ دا امام یو قافلت لا امام شافعی سے یو خط لیکو او قافلې له ورکو چې دا زما شاګرد ته ورکې چې ته مې ډېر زیات یاد شوی شاګرد له چې کله خط میلاو شو او خط یې ووایي چې زما استاذ دی او ما ته وایي چې ته مې یاد شوی نو قافله کې رووتو را روان شو امام شافعی رحمت الله علیه ته پته ولګېده چې زما شاګرد را روان دی د هغې وخت بادشاهان هم ډېر نیکانو د امامانو او د علماو ډېر قدر به یې کو بادشاه ته هم پته ولګېده بادشاه هم پوره پروټوکول سره بار رووتو او امام شافعي صاحب هم راوتی دی چې کله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راورسېدو نو بادشاه وی چې دعوت به وله زه کوم او امام صاحب وی چې زما شاګرد دی زه به وله دعوت وکړم چې کله یې ورته روټۍ تیاره کړه نو خلکو ته یې ویلي چې زما شاګرد دی او هغه ته 7 لکه احادیث یاد دي دومره لوی شخصیت دی زمونږ په قرآن کې 6,000 او 6,680 آیاتونه دي او چې چاته بیا 7 لکه احادیث یادي 6 لکه احادیث یادي نو د هغې نه به څو قرآنونه جوړېږي دا هغه حافظ و د دې په یادو ورته یادو چې کله راغې او روټۍ تیاره شوه چې کله ورته امام شافعي صاحب روټۍ کېښوده نو امام احمد بن حنبل صاحب ډېره زیاته روټۍ وخوړه لګیا دی ټوله روټۍ وخوړه د امام شافعي صاحب وړې بچیانې وې هغې خدمت ته ولاړې دي د اوبو خدمت ته بیا ورته امام صاحب فرمایي د بچو ته چې ده ته د شپې دپاره اوبه کېږدی بیا ورته د شپې اوبه هم کېښودی چې اوبې ورته کېښودی سهار چې دوی ورغلل هغه اوبه هغه کوزه هغه لوټه هغه شان ډکه وه امام شافعي صاحب لوڼو تربیت شوی و نیکانې وې د روټۍ آداب ورته معلوم و چې څنګه به خوراک کې د خلکو په منځ کې نن سبا موږ ته د خوراک آداب نه دي یاد خو د امام شافعي صاحب وړې لوڼه وې هغې ته یاد وې هغې وی بابا جانه تا وی چې دا د حدیثو ډېر لوی عالم دی او زما شاګرد و ډېر عبادت ګزار و ټوله شپه به یې نفلونه کول او حدیث به یادول ده خو د سنت خلاف روټۍ وخوړه په ټولو کې زیاته روټۍ ده وخوړه ټولو بس کړه او ده نه بس کول یو یې خو روټۍ ډېره وخوړه دویم موږ ورته د شپې دپاره اوبه ایښې وې د اوداسه ده د شپې ټوله شپه خوب کړی دی او هغه اوبې نه دي استعمال کړی ځکه کو د شپې ده اودس کړی نو اوبه به ختمې وې اوبه اوس هم پرتې دي ډکه لوټه ده امام شافعي صاحب چې خپل شاګرد له لاړو وی چې ته خو په هغه ټیم کې ډېر زیات نیک وې عبادت به دې کو او ما ته بچو داسې ګیله وکړه امام احمد صاحب ورته فرمایي وایي ستاسو خبره ټیک ده خو وایي ستاسو چې کومه روټۍ وه داسې حلاله روټۍ ما بل چېرته نه وه لیدلې ځکه په دې به انوارات راورېدل او د دې نه حلاله روټۍ ما په ژوند کې نوره نه وه خوړلې نو وایي ځکه ما وی چې راشه حلاله روټۍ ده ښه ډېره وخوره نو وایي دغې وجې مې روټۍ ډېره وخوړه وایي بیا د هغه روټۍ د حلالې روټۍ برکت و چې ما له د شپې خوب نه راتلو او ټوله شپه ما خوب نه دی کړی نو ما به مسایل رایستل د قرآن او د حدیث نه به هغې مسلې رایستې د اودس مسلې د غسل مسلې مختلف مسائل وی ساره پورې ما خوب نه دی کړی ټوله شپه ما مسایل رایستل زما محترمو د حلاله روزې ډېر برکت